अस्सलाम वालेकुम। چې کوم خلک د الله تعالی او د رسول حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم په تعلیماتو باندې عمل کوي، نو الله تعالی به د دغه اعمالو په بدله کې د انعام په شکل کې د انسان ته جنت ورکوي. جنت یو داسې چیز دی، یو داسې ځای دی چې دلته د یو چیز کمی هم نشته دی. د انسان په زړه کې چې څه قسمه خواهش پیدا شي، الله تعالی به ول هغه پوره کوي. خو لیکن شپږ داسې څیزونه دي چې هغه په جنت کې هم نشته. نو هغه کوم څیزونه دي؟ راځي چې واورو. نمبر 1 موت. په جنت کې به مرګ نه وي. د جنت چې کومه زندگی ده هغه ابدالآباد زندگی ده. ځکه علما کرام موږ ته بار بار دا تعلیمات راکوي چې تاسو د دې 2 ورځو ژوندون دپاره خپل د آخرت زندگی مه تباه کوئ. هغه دې دپاره وایي چې د جنت زندگی چې کوم ده هغه ابدالآباد ده، هغې کې دوباره مرګ نشته دی. نمبر 2 حسد. یعنی د جنتیان چې څومره دي د هغوی په زړه کې به حسد بغض کینه نه وي. الله تعالی به د هغوی زړونه د بغض حسد کینې نه بالکل صفا کړي. نمبر 3 نیند. په جنت کې به په جنتی باندې خوب غلبه نه کوي، هغه ته به خوب نه راځي. نمبر 4 نجاست یعنی ګندګي. په جنت کې به ګندګي نه وي، په جنت کې به بالکل صفا ستھرا ماحول. نمبر 5 بڑھاپا یعنی بوډاوالی. په جنت کې به بوډاوالی وي، انسان به همیشه دپاره بالکل ځوان زندگی تیروي. نمبر 6 داړي. په جنت کې به د انسان ګیره نه وي او بالکل 18 کلن غونته ځوان غونته زندگی به تیروي. په جنتونو کې د ټول نه چې کوم اعلی جنت دی هغې نوم دی جنت الفردوس. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي. آمین ثم آمین.